हम किसी किस्म का कोई पाबंदी कबूल नहीं करेंगे और महमूद खान अचकज़ई इस एहतजाज की क़यादत करेंगे। फिर जहाँ रुकेगा वहाँ पे रुकने की बात करेंगे। जनरल ज़ियाउल-हक नास्तु पर टोलु सियासी एक्टिविटीज बांधी पाबंदी व او داخل کې را کډه کول راوستلې او دغه رنګه افغانستان डिस्टेबलाइज का डीसी साहब आप भी सुन ले, आपका तमाम इंतजामिया पैसे बटोरने के लिए लोगों के घरों में घुस रही है। संभाले अपने गुंडों को जिन्होंने अफगानों के घरों में घुस कर बेइज्जतियां की है। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन दुनिया जहान के कवानीन के तहत खुद भी चलना चाहते हैं और मुल्क को भी चलाना चाहते हैं। आपका निगरान वज़ीर आज़म जिसकी एक जिम्मेवारी थी और है वो है मुल्क में शफाफ इलेक्शन, जिसका दूर दूर तक अब भी वो इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। क्या आईन पाकिस्तान के तहत हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है और चमन के शहरी एहतजाजन तमाम चमन बाहर निकल कर पार्लियामेंट में धरने में बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब को बताना चाहता हूँ आपके यहाँ लश्कर बन रहे हैं, वो लश्कर जिन्होंने आपको मुल्क से निकाला, आप अपनी बीवी की आप अपनी माँ की मौत पे नहीं आ सके। इन लोगों क्या तू इन पिछू क्या तू दावाई पदावा सर दावाई चिका खुदाई कौल का खुदाई कौल हर चौक बना रूड़ी औलाद उड़ू तो मजबूर अफगान कड़वाल उड़ू चमन परलत او دغه رنګه نور پیشي چې دلته به موږ رغا پر کوو پر دې باندې پارون 5:30 بجې د مصر په هدایت ټول ضلعو ته وویل سو چې مظاهرې او جلسې له سبا څخه وکړي. زه نن په اول سر کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکونانو ته پښتون ولس ته د قومي پیښو په حواله باندې پر ډېر شارټ نوټس چې هلته اعلان وسو بیا تر تی راتلی بیا ضلعو ته رسېدی تر ماخستنه ورسېدلی. نن په دومره ګڼ تعداد په دومره لوی تعداد دومره لویه عظیمشان مظاهره پر دې ټولې پارټۍ ته د پارټۍ کارکونانو ته مبارکي وایم او د کارمان چرمن پر ډېر لنډ نوټس باندې ستاسو راوتل دا نشاندهي کوي که په پاکستان کې خلک صحیح لارو له ځي موضوعاتو مجلسونه به حل کېږي او که نه ځي د دې معنا دا ده پاکستان ځان لویترینو مشکلاتو ته اچوي. موږ دومره کولی سو چې پر وخت نشاندهي وکړو او په تاریخ کې له خاني شهیده تر ننه چې موږ کومه نشاندهي کړې ده هغه ټولې نشاندهیانې هم صحیح ثابتې سوي دي. پاکستان تاوان وړی دی، موږ وهل خوړلی دي، ټکول مو خوړلی دي، جیلو له تللي یو په تکلیف سوي یو. ورونو ساده مجلس دا دی په 1988 کې په افغانستان کې یو بدلون وسوی. دا بدلون څنګه وسوی چا وکړي؟ د دې بدلون څخه وروستو له دې ځایه ته پرله پسې خلک تلل په افغانستان کې خلک په تکلیفول له افغانستانه یې رابارول او ما او تا ته په ماجتو کې اعلانونه کول. د هر چا اعلان بند سوی و. جنرال ضیاء-الحق ناستو پر ټولو سیاسي اکټیویټیز باندې پابندي و او دا خلک یې را کډه کول راوستلې او دغه رنګه افغانستان یې ډیسټیبلایز کاوه. دا ټول خلک راوستل سو، په کیمپو کې واړول، تربیت یې ورکوي، ټریننګ یې ورکوي، ویې جنګول. نن موږ دا سوال کولی سو، موږ دا
پوښتنه کولی سو چې راوستلي خلک هغه ورځ چې تا نومونه پرېښو چې مجاهد دی، تا نومونه پرېښو چې د پاکستان د دفاع جنګ کوي، تا ویلې که دا انقلاب له بلې خوا ځوئ یا پردي راغلي وای پر موږ راغلي وای، زموږ کې دا توان نه وو، موږ دا کار نسو کولی. افغانانو همت وکړئ چې روسیان راغلي وو دې ته ودرېدل. ورونو مجلس بنیادي دا دی، ملګرو تاسو ته مجلس وکړئ. ساده خبره دا ده چې هر ځای هر چا مهاجرت کړی دی، که ګرد یورپ راواخې موږ ګرد جهاد ته وایو. په 3 کاله په 5 کاله کې دا مهاجرت هر سړی چې وي د دنیا د هر ګوټ چې وي دې ته شهریت ورکول کېږي. موږ تېر 40 کاله پرله پسې د دې تېر کړي دي. د 40 کالو بچی نن 40 کلن دی، بچی چې جوړېدلی و نن 40 کلن دی. موږ حق لرو چې موږ ته د پاکستان شهریت راکړي. دا شهریت زموږ دغه حق دا نه دی منل شوی. نن دا مجلس دی چې دا خلک موږ په زور باسو. موږ یو اعلان کوو ګرد پاکستان ته، ڈی سی صاحب آپ بھی سن لیں، آپ کا تمام انتظامیہ پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے. سنبھالے اپنے گنڈوں کو جنہوں نے افغانوں کے گھروں میں گھس کر بے عزتیاں کی ہے، لوٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم پاکستان کے قوانین، اقوام متحدہ کے قوانین، دنیا جہان کے قوانین کے تحت خود بھی چلنا چاہتے ہیں اور ملک کو بھی چلانا چاہتے ہیں. آپ نے ان تمام قوانین کی پامالی کی ہے. آپ کا نگران وزیر اعظم، آپ کا نگران وزیر اعظم جس کی ایک ذمہ تھی اور ہے وہ ہے ملک میں شفاف الیکشن، جس کا دور دور تک اب بھی وہ الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. اس وزیر اعظم کو، اس کے نگران کابینہ کو، اس کے کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں، پالیسیوں کے بارے میں، اسٹریٹجی کے بارے میں فیصلے کرے. اس کی یہ اختیار نہیں ہے. اس کو سنبھلنا چاہیے. حکم ماننے والوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس کو بند ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. ہم آج جو یہاں یہ لوگ نکلے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں پشتون پاکستان میں، پورے ملک میں ہر کہیں پہ اس کے ساتھ جو سلوک جاری ہے. کیا آئین پاکستان کے تحت ہم پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ کیا آئین پاکستان کے تحت لاہور، کراچی، سکر، پشاور، کسی بھی شہر میں کوئی بھی پاکستانی شہری تجارت نہیں کر سکتا، گھر نہیں بنا سکتا، نہیں بسا سکتا؟ کون سا ایسا کام ہے جو آئین پاکستان ہمیں منع کر رہا ہے اور ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پشتون کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیوں جاری ہے؟ کس بنیاد پہ ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں آج کی بات نہیں ہے. آج تو چمن کے شہری احتجاجاً تمام چمن باہر نکل کر پرلت میں دھرنے میں بیٹھے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں گزشتہ 10 سالوں سے وہ تجارت جو WTO کے تھے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جس میں پاکستان، جس میں افغانستان نے سائن کیے ہیں حکومتوں کی حیثیت سے، کیا اس تجارت ہم نہیں کر سکتے؟ میں بتانا چاہتا ہوں چمن سے آتے ہوئے کوٹہ تک کتنے چین ہیں FC کے، اور یہ تمام چین پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں خور کے چین ہے، لوٹمار کے چین ہے، رشوت کے چین ہے. تمام رشوتیں 15 چینوں پہ لوگوں کے جیبوں میں تلاشی کر کے لوٹ کے جب ہمارا تاجر ایک چیز کو پہنچا سکتا
پہنچا دیتے ہیں تو گوداموں میں گھستے ہیں. تمہارے بارڈر تمہارے چین کس لیے؟ ہم کوئٹہ سے سامان اٹھا کے کراچی تک جاتے ہیں. کراچی پاکستان ہے اور جب بس ٹرمینل میں پہنچتے ہیں راستے میں آپ کے تمام لوٹمار اعلانیہ ہم سے پیسے لے رہے ہیں, ہمارے تاجروں سے پیسے لے رہے ہیں. جب ہم کراچی کے ٹرمینل میں پہنچتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا سامان یہ پاکستان ہوگا, اس طریقے سے چلے گا. یہ چلنے کا پاکستان نہیں ہے, ہمیں چلنے کا پاکستان چاہیے. ہمیں پٹھوس بھی معلوم ہے, ہمیں ایجنٹ بھی معلوم ہے. میں نواز شریف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے یہاں لشکر بن رہے ہیں, وہ لشکر جنہوں نے آپ کو ملک سے نکالا. آپ اپنی بیوی کی, آپ اپنی ماں کی موت پہ نہیں آ سکے. ان لوگوں کے ہاتھوں, ان پٹھوں کے ہاتھوں وہ تمام کے تمام پٹھوس آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ شہریوں کیسے سے رہنا چاہتے ہیں؟ ہم پہ دروازے بند کیے جا رہے ہیں. چمن پھرلا کیا مطالبہ ہے؟ 1893 میں ڈیورنڈ الخط کھینچی گئی. 130 سال مسلسل 75 سال پاکستان میں ہم آزادانہ طور پر ڈیورنڈ الخط میں آتے اور جاتے رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج اس آمد و رفت پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے. کسٹم ڈپارٹمنٹ اپنا ٹیکس لے کے ہماری تجارت جو بھی ہے باقی تمام چینیں ختم کی جائے. مشاہد حسین نے اعلان کیا تھا کہ چینیں ختم. ہم اس اسمبلی میں تھے اور ختم بھی ہو گئی. لیکن آج مشاہد حسین کے ان فیصلوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. اس نے 2 باتیں کی تھی کہ اسلحہ اور منشیات یہ تجارت نہیں ہے, اس پہ پابندی ہو. ہم مانتے ہیں اسلحہ اور تجارت لانے اور لے جانے والوں پہ بالکل پابندی ہو, لیکن ہماری دیگر تجارتی اشیاء پہ ہم کسی قسم کا کوئی پابندی قبول نہیں کریں گے. اور دوسری بات, پاکستان کو شاید میں نے اردو میں اس لیے تقریر شروع کی, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, غلط طریقے سے بات رکھی ہوگی, سمجھائی ہوگی. بات اصل میں کیا ہے؟ میرا گاؤں افغانستان میں ہے, میرا مسجد پاکستان میں ہے, میرا قبرستان پاکستان میں ہے, میرا گاؤں افغانستان میں ہے. ہم کیسے جائیں اور آئے؟ ہر روز قبرستان کے لیے ویزا, پاسپورٹ ناممکنات میں سے ہے, ناممکن ہے. پشتون کے جتنے بھی ٹرائب بارڈر پہ ہے, ہر قبیلہ تقسیم ہوا ہے اور ہر قبیلے کے لوگ ڈیورنڈ الخط کے اس جانب بھی ہے, اس جانب بھی ہے. انگریزوں نے یہ آسانی پیدا کی تھی, انہوں نے باقی قدغنیں نہیں لگائی. آج آپ قدغنیں لگا رہے ہیں, ہمیں مسجد سے منع کر رہے ہیں, قبرستان سے منع کر رہے ہیں, رشتہ داری سے منع کر رہے ہیں. یہ پاکستان اور اس پاکستان کے ساتھ ہم اس طریقے سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری ان تمام چیزوں پہ پابندی ختم ہو. پاسپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاسپورٹ آپ جانتے اور سمجھتے ہیں, آپ کے 4 روپے افغانستان کے 1 روپے کے برابر ہو گیا. افغانستان میں آج روزگار لوگوں کو میسر ہو جائے گی. یہاں آنے کی بجائے افغانستان میں لوگ اپنا کاروبار کریں گے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. یہ طریقہ غلط ہے, اور یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے یہ پشتونوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے مترادف ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہم اس بات کے لیے نکلے ہیں, ہماری شناختی کارڈ آفس پورے ملک کی قوانین کے برخلاف ہمارے صوبے اور اس کے 14 اضلاع میں شناخت کارڈ کے ایشوز یا جاری کرنے کے لیے جو قوانین یا جو ضوابط وضع ہے
ये मुल्की कवानीन के बरखिलाफ है। हमसे इस बुनियाद पे इम्तियाजी सलूक है, हमारे शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे हैं, हमारे 30 लाख आबादी काट दी गई है। नादरा को बताना चाहता हूँ 3,63,000 खवातीन के शनाख्ती कार्ड पेरिस के मुताबिक नहीं है। पश्तून अजला में ये सब कुछ किसने किया है, क्यों कर हुआ है? हम पाकिस्तान के बाइख्तियार लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी ये हकतलफियां जो हो रही है इसने पश्तून को सरापा एहतजाज पे मजबूर किया है। और महमूद खान अचकज़ई इस एहतजाज की क़यादत करेंगे, फिर जहां रुकेगा वहां फिर रुकने की बात करेंगे। ये जो तमाम चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैंने शुरू में बात की थी कि आप घरों में जा रहे हैं, जो रवैया आप अपना रहे हैं, इंसान बनो, इंसानों के साथ इंसानों का सलूक करो, वैसी दरिंदों को अपने तालों में बंद करो। हम बाइज्जत, बागैरत और बाकिरदार काम की हैसियत से आपको बताना चाहते हैं। आप चैलेंज कर रहे हैं, हमारी इन चीजों को आप चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप इसी रास्ते पे चल रहे हैं और हम मजबूरी में फिर हम इन चैलेंजों को कबूल करेंगे, फिर आगे देखेंगे होता क्या है। दोस्तों, ये तमाम बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कारखाने बात की, कराची में हमें सरुमाल का तापुज नहीं, लाहौर में नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाए? और जो हमारे खजाने हैं उन खजानों पे आपने एफसी डाकुओं के जरिए कब्जा जमा रखा है। पश्तून मजबूर है, पश्तून मजबूर है मुसाफरी के लिए, दरबदरी के लिए, गैरों के वतनों में जाने के लिए। शुक्रिया अदा डेरा मननम को अपरीन शाबाश दरसवाय कदारंग मुश्क खुदाई कबूल पर खपल कौमी सूस बांधी दखल कौमी राबर मिली राबर महमूद खान होइना रावतुल बया बकड़ खल लजान सरफाम बया बक खुदाई कोल प्रसाद रीश नो यो अरबिया द टूल पार्टी लखवा द मशर लखवा तासुता दा सलाम और पैगाम को चदा इशूस खल्क गुंजलकई सरफीचिया जमुज दा मजलिस पे चमन द परलत वाला द पारा जमुज तशद्दुद लक او خلق موږ تشدد طبيعي موږ احتجاج کوو تشدد نه احتجاج او پاکستان ته وایو چې دا کم شرایط لاګو کړي دي دا لزان سره کېږي یو اسمان نه دی نړېدلی په یو څه 13 کال کې هیڅ نه دي شوي نن چې تا ته چا کومه سودا دراچولې ده چا دراچولې ده تا په ډالرو تا زموږ پر سر تا د افغانانو پر سر हम तक जाते रसेदले नन स्ता में शेत तबादी नन स्ता नस्ता नन दस्पर कोर्ट जज नारी चीर दाइन कम सलाई तराइन चा बाला तरकी अव्वल बाला तरवी कम तंजीम चा जोड़ की कम फंडिंग चा उकल कम कारून नसीवी था तदी आदलिया कम स्टेट दी منیر پاول ورځ اخسته وای پاکستان به دې ځای ته نه رسیدای فرق ټول ججالو چې دا سټیل یې نه اخیستلی سودا بازي کوله دا ټول ججال نن د تاریخ تر مخ تورن دي هغه ټول خلک چې پر دې باندې خپل احتجاج کړی دی هغه ټول خلک نن سفروي دا زموږ مجلس ملګرو عزیزانو پر دا ځای مجلس ختم کوو یو عربیا تاسو ټول مسافرین او شاباش وایو دلته د ډاکټر صاحب ناس دی کار خان صوبایي ایگزیکټیو د کوټي ضلع د تحصیلو ایگزیکټیو د علاقو ایگزیکټیو د ابتدایي نوټانو کارکونانو چې کوم همت او په ډېر شارټ نوټس دلته نه رالاسته کښېناسته دا مجلس واورېدلی زما دا خیال او ګمان دی زه دا وایم په دعوه سره دا وایم
چې خدای کول کا خدای کول هر څوک بلار وړي او لار وړلو ته مجبور دي. ډېر مننه. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.